أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الحمدلله زمونږ په دې جمعات کې چې کومه د دین مدرسه ده د قرآن شریف، نن د هغې مدرسې نه تقریبا 18 ماشومان 19 ماشومان د قرآن شریف نه فارغېږي. الحمدلله دا د خدای پاک لوی فضل دی چې 19 ماشومان دا بنن د دې مدرسې نه چې دا کم کې موږ د جمعې مونځ کوو او خوا کې چې کوم ځای دی چې موږ هغه الحمدلله آباد که، هغې کې د قرآن شریف درسونه شروع دي، د حفظ درسونه شروع دي. نو نن د هغې نه 19 ماشومان فارغېږي. الحمدلله دا د خدای پاک غټ احسان دی او د الله پاک کرم دی. رونو دې له موږ چندې د خلکو نه غواړو او نه رسید بک شته چې د خلکو نه پیسې راغونډو. دا هم دا تاسو چې د جمعې په ورځ کوم څادر ګرځي او په دې کې څوک 10 روپۍ 20 روپۍ هر څه چې کوي، نو زموږ د دې ټول جومات بندوبست په دقې روان دی. د بجلی بل شو، د ګیس بل شو، د حافظ صاحب قاري صاحب تنخواه وغیره چې سي هغه د هغې نه روانې دي او پوره کېږي. گویا کې دا نن ستاسو د جمعې د مقتدیانو د دې جومات ته د مقتدیانو په مینه او په محبت او ستاسو په امداد باندې د 19 ماشومان د قرآن شریف نه فارغ شو. د ټولو پکې ستاسو حصه شته او د ټولو پکې ستاسو ثواب دی انشاءالله العزیز. رونو قرآن شریف د الله کتاب دی او د الله پاک خبرې دی، او چې څومره چا د قرآن شریف سره خپل تعلق جوړ کو او خپل محبت قائم کو، قسم دی دنیا کې به الله خساته او په آخرت کې. قرآن شریف څه شی دی؟ دا د خدای پاک خبرې دی، دا الله کلام دی، د خدای خبرې. څنګه چې مونږ خبرې کوو الله هم خبرې کوي، خو مونږ په خپلو خبرو کې ژبې ته او شونډو ته او تالو ته او مرۍ ته محتاج یو، او الله په خپلو خبرو کې ژبې ته او تالو ته او مرۍ ته محتاج نه دی. نو قرآن د الله خبرې دی او زمونږ د حضور پاک عظیمه معجزه ده او نازل د الله د طرف نه دی زمونږ ښکلي مبارک پیغمبر ته، او قسم دی د برکتونو نه ډک دی. الله خپل قرآن شریف کې فرمایي وهذا کتاب انزلناه مبارک، د برکت نه ډک کتاب دی. شیخ الهند مولانا محمود حسن رحمت الله علیه کم چې زمونږ د بر صغیر پاک و هند یو عظیمه هستی تیره شوې ده او لوی عالم تیر شوی دی، صاحب ډېر لوی عالم، او دا د دارالعلوم دیوبند لومبی شاګردو. دارالعلوم دیوبند چې مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه کله د درس بنیاد ښوده، هلته دغې وخت لا دارالعلوم نو لومبی شاګرد دا محمود حسنو، دا راکوټې ماشوم او یو ملا او د هغه نوم ملا محمودو، دا دواړه د انار د یو بوټي لاندې کینول او دې ماشوم ته سبق شروع که. دغه محمود حسن د هغه نه خدای شیخ الهند جوړ که، لوی شخصیت ته خدای جوړ که. هغه شخصیت ته خدای جوړ که چې د هغه نه الله کم کار غشتی دی او د هغه د شاګردانو نه، نو داسې به کم خلک تیر شوي. لکه زه به یو مثال درکم، د هغه په شاګردانو کې یو شاګرد مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه تیر شوی. تاسو ګورئ چې د هغه نه خدای څونه د دین کار اخیستی دی. د دارالعلوم دیوبند مفتی اعظم پاتې شوی دی او هغه نه چې الله د دین کم کار اخیستی دی او کم خیر ته الله اخیستی دی، دومره کتابونه دومره پاڼې لیکلي دي چې د هغه د ژوند پر ورځ تقسیم کړي نو د ژوند ورځې پې کمې دي. او د تصوف لوی امامو بلا مریدانې دي او د ډېرو لویو تصانیفو خاوندو
بلا کتابونه لیکلي دي او ډېر لوی عالم و د خپل دور د خپل زمانې لوی مفتی مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه. ما خپل ځاني د رضړو زمونږ د سابق صاحب صبیح الدین سابق صاحب دا چې وفات شوی دی په سابق صاحب مشهور و د دې رجوع د اخترونو فیصلې مې دا د هغه نه یو ځل نه څو ځله مې اورېدلې ده. وی زه په دارالعلوم دیوبند کې وم او یو را سره مولانا عبدالباری جان صاحب او صاحبزاده زمونږ د عمرزو د صاحبزادګانو ډېر ښکلي او لوی عالم او ډېر متقي انسان. نو یو را سره صاحبزاده مولانا عبدالباری جان صاحب په دیوبند کې هم سبق وی. دریم هغه یو کس یاد که بل چې د هغه نوم زه ستاسو مخکې نه علم. وی مونږ درې واړه په دیوبند کې ملګري وی مونږ دا فیصله وکړه چې ځو تانبون ته. تانبون د دیوبند نه لرې دی او د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه ملاقات کوم. نو وی دا دریم ملګری چې و نو ده وی چې نه ځو. ما و مولانا عبدالباری جان صاحبزاده صاحب یې ځو او هغه دریم ملګري وی نه ځو. مونږ ورته یې لکه سبا به پړار ماني چې په هندوستان کې هم دیوبند کې دونه وخت تیر کو او مونږ د مولانا اشرف علي صاحب ملاقات ونه کړ خامخا غلط تلل پکار دی. وی هغه غیبت شروع کړه چې دا اشرف علي داسې دی او داسې دی او دا کوي او دا کوي. دې پیرانو صاحبانو پسې چې خلک خبرې ډېرې کوي. وی مونږ ورته ظالمه لوی عالم دی د دې دارالعلوم مفتي پاتې شوی دی او ډېر لوی مریدان دي ګډې وډې مو وایه خوار شي خوله به دې کږه شي. وی خیر مونږ ورته وی راځه مړه مونږ خو د هغه ملاقات له ځو او که ته را سره اسې دی نو سیل له را سره لاړ شي چکر به ولګې. وی ځان سره هم دی روان کړ خو یې په هغه تلو یا بیا ستومان و ځکه په لاره یې د مولانا اشرف علي صاحب ډېرې بدې ردې وې. مونږ ورته وی د خدای خاطر وکړه ای ظالمه دا ته څه کې خو یې خیر د په لاره هم بد رد وې. وی لاړو تانبون ته. وی چې لاړو هلته کې د خانقاه چې کوم مشر و د حضرت صاحب خلیفه هغه سره ملاقات وشو. وی هغه راته وی چې حضرت صاحب بیمار دی او کمزور دی نو درې خبرې تپوس به نه کوي خو ګورې تاسو به ورته یوه وایه. دا تپوس به نه کوي چې څوک یې نو جواب ته ځان تیار وساتئ. دویم به نه دا تپوس کوي د کم ځای نه راغلی یې نو چې تاسو ورته زر ووایئ چې د پلانکي ځای نه. دریم به درته دا وایي چې څه له راغلی یې نو که دعا له راغلی یې نو وی دعا له راغلی یو که بیعت له راغلی یې نو وی بیعت له راغلی یو که وی چې د مسئلې تپوس کوو نو وی مسئلې تپوس کوو خو دې دریو کې به یو خبره کوې رشتې خلک ډېر راځي او هغه بیمار دی. وی خیر مونږ ورننوتو چې ورننوتو نو مولانا اشرف علي صاحب ډډه والې وه تکیې والې نو یې زر یې تپوس وکړه آپ کون ہیں کہاں سے آئے ہیں اور کس لیے آئے ہیں تاسو څوک یې د کم ځای نه راغلي او څه له راغلي یې. مونږ ورته وی هم طالب العلم ہے مونږ طالبان یو د دې دارالعلوم دیوبند سے آئے ہیں د دارالعلوم دیوبند نه راغلي بغرض دعا حاضر ہوئی ہیں دعا له راغلي. وی ما ته وکتل سابق صاحب وی ما ته مو کتل او صاحبزاده عبدالباری جان صاحب وی تشریف راکې او چې هغه دریم ته وکتل که نه اکې ناستېده نو هغه ته وی اٹھو خبیث پس خبیثه اٹھو اٹھو خبیث اٹھاؤ تمہیں نکل جاؤ خبیث. بس وی مونږ نه خولې وبهېدې چې خدای پاکه دې ته کشف وایي دته څه پته ولګېده. ده خو په دیوبند کې د مولانا اشرف علي صاحب بد وی او په لارې پریل کې بد وی دلته خو یې د متعلق څه خبره نه ده کړې چې چا ورته ووایي. دې څه خبر شو وی فوراً هغه ته وی نکل جاؤ اٹھو خبیث باہر جاؤ. وی چورلټ یې بار وویست مونږ نه خولې وبهېدې. مونږ ته وی چې آپ ناراض نہ ہوں آپ تشریف رکھیں تاسو کہنے تاسو خفا کہے گا ما وہ یہ خبیث ہے اس کا باطن ٹک نہیں ہے دا خبیث تیرا دا باطن خراب دے دیتا کشف ویلون اگا سیس چی پا دے سترگو تا تا پا نظر نہ رازی او اللہ دا انسان ظلطا وروا چاہی اگی تا کشف وی دا نیکانو خلقو تکیگی وی بس مونگ تا خوی دعا موکل لوڑیر عزت موکو چی بار تا رہو تو وی اگا تمیو دی لی دل
تا وی د اشرف علي داسې دی او داسې دی او داسې دی دې ته کشف وایي مونږ یې څونه عزت وکړو سپېره ته یې هلته هم غیبت کوو په لاره دې مور پسې بد وي څنګه یې در وپېژندې چې دا خبیث دی او باطن یې د ګنګ ډک دی بار یې راوویستې نو دا مولانا اشرف علي د شیخ الهند شاګرد مفتی کفایت الله شاګرد دی چې د افتا په باب کې او د فتوا او د فقه په باب کې یو نمایاں او اوچت شخصیت دی مولانا انور شاه کشمیری یې شاګرد دی او مولانا شبیر احمد عثماني غوندې د احادیثو غرونه شاګردان دي مولانا حسین احمد مدني یې شاګرد دی چې د هغه یو علمی میدان کې او د احادیثو په میدان کې او په تحریک آزادۍ کې د انګریز خلاف او په سیاست اسلامی کې یو لوړ مقام دی او بلې څوک شاګرد پته رشته مولانا الیاس صاحب رحمت الله علیه کوم چې د تبلیغ مشر او د تبلیغ بانی مبانی چې د هغه د برکت نه نن څومره خلکو بسترې په اوږه کړي دي او په کوڅو کوڅو کې ګرځي او خلک د الله لارې ته رابلي او څومره خلکو ګیرې پرېښودې او څومره خلک نیکان شو څومره خلکو منځونه زده کړل او په بار دنیا کې څومره کافران خدای مسلمانان کړل دا قسمه استی شاګردانې وي شیخ الهند دومره لوی سړی او د انګریز خلاف چې هغه کم کوشش کړی دی او کم محنت یې کړی دی که زه درته ویم چې د انګریز الله ایستی دی هر چا پکې خپل کردار شته د پښتنو هم دی د بلوچیانو هم دی د سندیانو هم دی د پنجابیانو هم دی د هندوانو هم دی د سیکانو دی ټولو په شریکه تحریک وچلو چې انګریز د دې وطن نه وباسو لیکن د ټولو سرخیل شیخ الهند مولانا محمود حسن د خلکو په زړونو کې د انګریز نفرت پیدا کول او د انګریز سره د خلکو هغه دشمنی چې د انګریز ګورې زموږ اصل دشمن دی د قرآن او د پیغمبر نو په خلکو کې جذبه راغله او د مالټې په جیل کې چې غریب کم وخت تیر کړی دی د انګریزانو د لاسه او کم تکلیفونه د بجلی شاټونه به یې وله ورکول شاټونه نو چې کله وفات کېده نو شاګردان ته ګیر چاپېره ته وو دا خبره وروڼو څومره نو شاګردانو ورته وی حضرت تا خو بلا جهادونه کړي حضرت تا خو ډېر زبردست د دین خدمت کړی دی او ډېر شاګردان دې پرېښي دي حضرت تا خو ډېر لوړ لوړ شاګردان دي او د احادیثو او د فقه درسونه کوي حضرت تا خو د انګریز خلاف زبردست جد و جهد کړی دی حضرت تا خو جیل هم تیر کړی دی تا له خو انګریز شاټونه هم در کړي دي په جیل کې دننه او وهل ټکول هم در کړي دي حضرت داسې څه عمل تا کړی دی چې ته په هغې عمل مطمئن چې ما به پې الله بخي او ما له پې لوړ مقام راکوي راته ووایه دا درس نه مطمئن درسونه دې کړي دي او که د دې جهاد نه مطمئن د انګریز خلاف او که دا څومره تقریرونه دې کړي دي او جیلونه یې تیر کړي دي او سخت یې تیرې کړي دي مونږ ته هغه عمل ووایه چې په کم عمل ته مطمئن چې تعالی په خدای لوړ مقام درکوي شیخ الهند صاحب وایي چې زما خو داسې څه خاص عمل نشته زه خو یو کمزوری سړی کمزوری سړی مونږ وی نه زمونږ مقصد دا دی چې ته د کم عمل نه مطمئن چې هغه عمل توخی نو مونږ به هغه عمل وکړو مونږ ځان لپاره دا تپوس کوو ستا دپاره نه وایو چې ستا یو لوی عمل د هغه مطلب دا چې زما دی ولې یو عمل فاش شي زما د ریا کې را نشم مونږ وی صاحب دا د دې دپاره تپوس کوو چې دغه عمل مونږ خپل کړو مونږ هغسې عمل وکړو دا د وفات ورځ دی شیخ الهند صاحب وی شیخ الهند صاحب وی چې ښه زه په یو عمل مطمئن یم او په هغه عمل مې د زړه اطمینان دی او د زړه سوچ مې دی چې انشاءالله په دې عمل به مې خدای بخي او انشاءالله چې ماله په دې عمل د رسول الله مبارک خوا کې خدای یو ځای راکړي او ماله پې خدای جنت راکړي مونږ حضرت هغه څه عمل دی وی شاه عبدالقادر رحمت الله علیه د قرآن شریف تفسیر لومبې په اردو کې هغه لیکلی دی لومبې د قرآن شریف ترجمه به وویم په اردو ژبه کې شاه عبدالقادر رحمت الله علیه لیکلی ده نو سخته وه په هغې اردو خلک نه پوهېدل سخته ژبه کې او لغوي ترجمه وه خلکو ته هغې نه اخذ او د هغې نه خپل معنا غشتل ګرانو نو ما د شاه عبدالقادر رحمت الله علیه د قرآن شریف هغه ترجمه اسانه کړه او با محاوره مې کړه اوس هم د شیخ الهند
دا ترجمه په بعضې تفسیرونو کې شته، بیان القرآن کې هم شته د شیخ الهند، تفسیر عثماني کې هم شته. تفسیر عثماني کې مزیداره ده. ما د عبدالقادر شاه عبدالقادر رحمت الله علیه هغه سخته ترجمه سانه کړه او با محاوره مې کړه د قرآن شریف په دقه پوټینی خدمت زه مطمئن یم ممکن ده چې الله مې د دې خدمت د وجې نه معاف کړي او خدای راله څه مرتبه او جنت راکړي. ماشاءالله نن د هغې تفسیر د هغې ترجمې په پښتو کې او په فارسی کې هم د هغې ترجمې شوي دي. ګوره څومره د حدیثو درسونه، اوهو لوی شیخ و صاحب څومره د قرآن درسونه او څومره، لیکن اوی که زه مطمئن یم په دقه څیز مطمئن یم. او مخکې لاړ شه لږ شاه عبدالقادر رحمت الله علیه چې کله وفات شو لومبې د قرآن شریف ترجمه شاه عبدالقادر کړې ده رحمت الله علیه. نو په دغه زمانه کې یو ډېر لوی عالم و مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادي رحمت الله علیه، د کشف خاوندو صاحب ټول انډیا او ټول علما دا مني چې خواجه فضل الرحمن څوک ورته شاه فضل الرحمن وي گنج مراد آبادي دا د کشف خاوند. ما راته اوس وایي چې کشف څه ته وایي چې په دې سترګو څه نه ښکاري پړه ښکاري او بعد انسان ته کشف القبور هم کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم تم کشف القبور کېده په لاره تېرېده او دې دوو کسانو ته په دې قبر کې عذاب میلاویږي، لیکن د پیغمبر کشف القبور جدا دی او زمونږ جدا دی. ګوره د حضور پاک هغه خو یقیني شی دی، هغه معجزه ده. او د نیکانو خلکو ته چې دا کم کشف القبور کېږي نو دا د هغوی کرامت یې خدای پاک یو عزت ورکوي. نو خواجه فضل الرحمن گنج مراد آبادي دا د کشف خاوندو. نو چې شاه عبدالقادر چې د قرآن شریف لومبۍ ترجمه په اردو کې کړې ده وفات شو، نو مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادي وی ما ته په کشف سره معلومه شوه چې کوم ځای کې شاه عبدالقادر دفن شو د قرآن د دې خدمت د وجې نه د هغې نه ګیر چاپېره 14 میله کې خدای د دغه علاقې نه عذاب پورته کړ. 14 میل کې دا د برکت، دا د قرآن ته ترجمې برکت. زمارونو قرآن شریف هغه کتاب دی، هغه کتاب چې د خدای خبرې دي. نو چې د خدای په کتاب کې او د خدای په خبرو کې برکت نی نو په څه کې به برکت دی؟ هغه کتاب د چې الله را لېږلی دی دپاره دی چې رسول الله مبارک امت ته ورسوي. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کم قرآن چې تا ته نازل شو هغه خلکو ته ورسوه. او د پیغمبر علیه السلام دومره د قرآن شریف یادولو کې حرص و چې څنګه به جبریل ورسره لګیا او تلاوت به کو دقسې به حضور پاک مبارک شونډې ړقولې یرمه نه شي. نو الله څه وایي لا تحرک به لسانک لتعجل به. دا جبریل چې درته قرآن لولي ته هغه سره یو ځای زر در شونډې مبارکې مه ړقوه، تلوار مه کوه. ان علینا جمعه وقرآنه، ستا په سینه کې دا قرآن جمع کول او یادول دا زما ذمه داري ده. الله وایي زه به یې درته یادوم، زما کلام دی، ته مې دې لپاره منتخب کړي. وبیانا تبینه للناس، دا مې لازمه کړه چې ستا په ژبه به په دې قرآن باندې زه خلک پویم، ته به یې وضاحت کې. وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. او بیا سوی ثم ان علینا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمع وقرآن، ستا سینه جمع کول او لوستل ستا په ژبه دا زما کار دی. فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه، بیا به موږ ستا په ژبه خلکو ته رسو چې جبریل درته اولولي هغې نه پس تلاوت کوه. نو خدای پاک څومره لوی د قرآن شریف له عزت ورکړی دی. یو سړی نیک سړی و، یو بادشاه له تللی و. نیک سړی و بادشاه له تللی و او بادشاه ته یې درخواست وکړه چې ما یو ځای کې ما له څه نوکري راکړه یا څه هر څه چې و. بادشاه ولې یو کاغذ ولیکه دا پلانکي ګورنر له لاړ شه چې تله نوکري درکړي، یا پلانکي قاضي له لاړ شه. هغه زمانه د غریبانانو زمانه او علم پکې داسې نو لکه دا اوس چې کم علم دی. دا هغه کاغذ جیب کې واچو په لار را روان دی چې په لاره راته په دې لاره کې یو جنازه پرته او خلک ورسره ډېر زیات ولاړ دی.
دته وایي هغه خلک وي ملګري د وي تپوس وکړو وي دا سري وي دا جنازه ده دی ورګه د جنازه کې به شرکت وکړو څوک مسلمان مړ دی زه به پکې شرکت وکړم جنازې له ورغې خلکو ته میلمه جنازه درځي وی یو مخکې د جنازې مونځ امامتي درځي وی یو وی راشه د امامتي تو وکړه وی ولې وی مونږ کې څوک نشته چې هغه امامتي وکړي او دا ته زه حقیقت هم وایم که ته وایې دا څنګه وایي په دې سند ته زه تېر یم سراب احمد جي صاحب ته هغه نه تپوس وکړې نو هلته خلکو غریبانو له نه مونځ ورته نه جنازې ورتلې هېڅ پته نه لګېده بلکې جوماتونه به دغسې ور به بند او داسې لیشت لیشت او دوه لیشته او سنګلې برابر ګیاګانې به وي پکې او چا راته ووې چې دلته د چا خر روغ شوی و که اسو هغې ګرځېدل پیدا نه شو بیا ډېره موده پس جومات ته چې ته لاړل کلونه پس نو چې جومات کې وکتل نو د اس ډانچه پکې پرته وه اس دننه ننوتې بیا د راوتو په چل دروازه پسې بنده شوې وه نو اس هغې کې مړ شوی و 100 کاله پس صرف اډوکې پراته و هلکه وایي د پلانکي کاکا هغه خدای جومات کې پروت دی داسې خلک هلته ما په خپله تپوس وکړو هلته خلکو راته ووایي دلته خلک د رمضان په روجو په سیزن کې خلک ودونه کوي روجې څوک نه او داودیان یې صاحب یو ځل خبره کوله هغې به هلته وي زه راتلم وایي ما ته خلک وایي چې حاجي صاحب ته ځې وایي ما وایي زمونږ دا پلار باندې جنازه وکړه نو بیا لاړ شه ما ورته وایي چې ولې پلار مړ شو څه وایي نه مړ نه دی نو چې مړ نه دی نو په جمدي را باندې جنازه کې وایي نه بس سخت دی ځان کدنې دی خو که ته لاړې مري نو که ته بیا ستا نه پس دی مړ شو نو جنازه به پې څوک کوي ایډوانس کې پې جنازه وکړه پیش کي دا خلک بعضې خلک تبلیغ والا پسې لګیایي دا مه کوئ ښه دقې خلکو ته تبلیغ والا ورو رسېدل او منځونه یې ورته وښول دقې خلکو ته تبلیغ والا ورو رسېدل او جوماتونه یې وله د ګیاګانو نه پاک کړل دغې خلکو نه تبلیغ والا خلک راوویستلو خدای پاک یې عالمان او تبلیغیان او نیکان خدای پاک پیدا کړل دقسې دا سړی وایي چې زه روان وم نو هغې وایي چې مونږ کې خو د جنازې څوک نشته چې جنازه وکړي ما ډېره ښه ده وایي زه مخکې شوم او جنازه مې وکړه دا مړي وایي راته یې وایي چې یو کار وکړه بل دې مونږ قبر ته دننه کوو نو څه عمل شته وایي مې چې وکړم دا به سپارې وایي چې مونږ له خو د سپارلو چل نه راځي دا راله وسپاره ډېره ښه ده وایي چې مړې مردن نه که په لحد کې م کېښوده او ما وسپاره او تبې م ورپسې ولګولې او قبر جوړ شو زه ترې رخصت شوم لاړم چې هغه ګورنر صاحب له ورسېدمه کاغذ مې وکړ جیب کې مې کاغذ نشته یا خدایه بادشاه چې ما له کوم چټ راکړی دی نو دا اوس بادشاه ته دوباره خو زه نشم دی چې ما له دویم چټ را بادشاه نه غوسه کېږي او گورنر صاحب ته که ما ډېره مو وایي قاضي صاحب ته چې بادشاه چټ راکړو چټ وخایم دا سوچ ابانه کم ځای روک شو سوچ کې پرېوتم 5 شپږ ورځې پکې تېرې دي پیاده مزلې او هلکه دا چې هغه مړې ما سپاره او زه ټیټ شوی وم د جیب نه مې دا کاغذ هلته پروت دی واپس رالم هغه کلي ته ما ویې وروڼو خفه کېږئ ما خو دا ستاسو دا رور چې ما ښخو سپاره مې نو زما یو قیمتي کاغذ له حد ته پروت دی مهرباني وکړئ دا ما سره دوباره وسپړئ بده خبره ده خو څوک هم زما ضرورت دی هغې وی نه تا خو موږ سره ښه وکړل زموږ په مړي دې جنازه وکړه زموږ مړی دی وسپاره خیر دی موږ به قبر وسپړو ته پکې خپل کاغذ وګور وایي چې قبر هم واپس کولاو که او وسپړده او تبې مې لرې کړه زما کاغذ پکې پروت مې راوچت که خو د دې قبر نه د مشک او د عنبرو په شان خوشبویې را روانې وي او مړې داسې پروت و 5 شپږ ورځې پس هم لکه په لومبی ورځ چې مړې کېدی او سنګ تازه پروت دی اوهو دا خوار څوک چې دی خو د خدای ډېر نیک بنده معلومیږي لوی بزرګ دی هر څوک چې دی او ټولو خلکو خوشبویي د مشکو د عنبرو هغه محسوس کو ویې لیدله وی خیر قبر هم بند که ما وی چې دا سړی څوک و د څه کار کو هر سړی په دې سوچ کې چې د څه کار کو چې هغه زه وکړم چې دا خوشحالي ما ته هم میلو شي وی یاره دا خو څه داسې نیک سړی نو نه دا څوک پیر نه یا پیر نو دغه جومات ته به ته قرآن شریف هم نه ورته یا خدایه د څه عمل یاره وی دغه د یو 2 کسان د هغوی سره تعلق و د هغوی نه پلار بچو نه تپوس وکړه یاره زموږ پلار خو دا ده چې مونځ ګزارو مونځ به یې کاو جومات ته به ته نور خو مونږ ته د څه عمل نه دی معلوم
وی خیر هغه چې کومې دوه دوستان و هغې نه مې تپوس وکړو چې د ده څه عمل و یاره وایي بس مونږ سره به جومات ته راته و جومات نه به ته داسې د څه خاص عمل خو مونږ نه لیدلی ما وی نه ده به یو عمل کړي وی یو عمل یې کړی دی بس وی زمونږ په دې جومات کې دلته څو چاله قرآن شریف وی نه ورځي ما خو تاسو ته وایي جنازه نه ورتله نو جومات کې یو قرآن شریف پروت دی یو خان و هغه په دې جوماتونو قرآن شریفونه ویشل نو یو یې زمونږ جومات ته رالیږلی په تاخ کې پروت دی نو وی دې سړي چې به کله مونځ وکړه وی قرآن شریف به یې راواغېسته هغه به یې کوله وکړه دوړه به یې ترې وڅنډله نو قرآن شریف خو نه ورته نو ګوته به یې پرې ګرځوله وی به بسم الله الرحمن الرحیم ګوته به یې نور پرېږده نه بسم الله الرحمن الرحیم او بیا به وی دا حق کتاب دی رښتونی کتاب دی بسم الله الرحمن الرحیم دا حق کتاب دی دا رښتونی کتاب دی بیا به بسم الله الرحمن الرحیم دا حق کتاب دی دا رښتونی کتاب دی دقسې به یې پاڼه اړوله او په هره کرښه به یې ګوته راښکه او دقه بسم الله به وي او دا حق کتاب دی دا رښتونی کتاب دی نور یې څه عمل نو ماشاءالله صرف قرآن ته حق کتاب ویل او قرآن ته رښتونی کتاب ویل او قرآن ته نظر کول په قبر کې د مشک و عنبر و خوشبویي درته پیدا کوي نو چې ته د قرآن تلاوت وکړې او ته یې ولولې او ته یې یاد کړې او ته یې حفظ وکړې او ته پرې عمل وکړې نو چې په قبر کې به راته کومې خوشحالۍ محسوسېږي دونه برکتي کتاب قرآن شریف او د مارونو مثال به یې درکړم دوه صحابه په لاره تېرېدل یو ځای کې خیمه ولګوله هغې ته پته نه وه چې دلته قبر دی هلته زوړ چې د پخواني قبر و خوروان شوی د قبر نه آواز واورېد د تبارک الذي د لاندې نه چې کوم سړی لاندې قخت دی هغه لګیا دی او تبارک الذي وایي د قبر نه یې واورېد دی لاړل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الوی وی د الله رسوله موږ ته خو هېڅ پته نه وه خیمه م وواله او د قبر د لاندې نه تبارک الذي آواز م واورېد هي المانعة هي المنجیه دا تبارک الذي هغه صورت دی چې خلکو له د الله د عذاب نه نجات ورکوي او په خلکو عذاب بندوي ګوره د قبر چې څوک تبارک الذي وایي دا صورت حدیث کې بل ځای کې راځي چې دا سړی په قبر کې کېښودلی شي دا تبارک الذي به د مرغۍ په شکل کې راشي او په دې سړي به خپلې وزرې خورې کړي دې دپاره به پرې خورئ چې دې انسان له څوک عذاب ورنه کړي دا د تبارک الذي برکت زما وروڼو قرآن شریف ډېر برکتي کتاب د الله د ذات خبرې دي او د حضور پاک معجزه ده نو چې د خدای د ذات خبرې وي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې عظیم پیغمبر عظیمه معجزه نو چې په هغې کې خیر او برکت نه نو په څه کې به خیر او برکت یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی څوک دا خوښوي چې منډۍ ته لاړ شي د څاروو میلې ته او یو اوښه راولي بې پیسو فري ولا څوک ورکړي خیراتي سربغ اوښه ښه لنګه بلار به اوښه او ښه سربه اوښه او ښه قیمتي اوښه ولا څوک ورکړي او د چا نه یې پټه نه کړي ګناه پرې ونه ګټي دغسې بې پیسو یې راولي څوک خوښوي صحابه وی د الله رسوله کلنا نحب دا خو هر یو سړی خوښوي چې د سهار لاړ شم منډۍ ته هغه زمانه کې اوښه داسې وه لکه جوس موټري او څوک چاله اوښه ورکړي چې ها دا خیراتي واله فری واله او قق سربه او قیمتي پیه واله هر سړی خوښوي رسول الله مبارک وفرمایل چې سار وختي چا د قرآن شریف په یو آیت ووې د خدای په نزد د یوې اوښې نه زیات دی چې دوه اووی د دوو اوښو نه زیات دی چې درې اووی د دریو اوښو نه زیات دی دغسې ورپسې ځه یو آیات چې دی ووی دومره به خوشحاله شي د قیامت په میدان کې او په قبر کې لکه په دنیا کې چې څوک خیراتي اوښه درکړي څونه خوشحالېږي درې آیتونه دی ووی په قبر کې او په آخرت کې به دومره خوشحاله لکه چې دنیا کې درې اوښې راله مفته کې څوک درکړي او ته خوشحاله یو آیت دی ووی دومره به الله ثواب درکړي لکه چې اوښه دی حلاله کړه او ثواب دی او ټولې غوښې دی د خدای په نوم وویشل چې دوه آیته دی ووی دومره اجر به خدای درکړي لکه دوه اوښان چې دی حلال کړل دوه اوښې او د هغې ثواب دی وګټه او غوښې دی غونډې خیرات کړې
څونه برکتي دی قرآن شریف. لیکن زمونږ خلکو قرآن ته شا کړی دی. پخوا به ښه خلکو به سهار وختي د قرآن شریف تلاوت کوو، مازدیګر به بیا تلاوت کوو. موږ هم په دې جومات کې دلته کوټه وه، دغه ځای برنډه وه، باباجي سره مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه هغه سره به هم سبق وی. دلته به دا خلک ناست وو، سهار مانځه پسې هغه چې به مونځ وکړو د هغه به د عادت و قبلې ته به یې مخ کړې، تر اشراقه پورې به هغه په هغه ځای ناست و، او چې اشراق مونځ به یې وکړو ته به مونږ به ورسره اکثر د اشراقه پورې ناست وو، سبق به هم ته وي. دا د محلي خلک به دقه ځای ناست وو. په خدای څومره لوی عالم و، زه کله کله حیران شوم، څومره لوی عالم و، څومره لوی مفتي و. ما د مولانا شمس الحق افغاني رحمت الله علیه نه اورېدلي وو، هغه به ګویا لفظ وی ګویا کې مولوي شهزاده صاحب د فقه په مسلو کې د دې زمانې لوی سړی دی. لیکن خدای ګواه دی، دا ماشومان به راتلل الف زبر او با زبر با به یې ورته ښول. دی نه وی چې دا خو د قاعدې سبق دی ما نه مه وایه بل چا نه وایه، الف زبر آ بې زبر با دا به یې ښول. دې ماشومانو ته به یې په ناظرم قرآن شریف ښاو، دې وړو ته، او مونږ ته به هم سبق ښاو. دا دی به په دې جومات کې ناست و، د مازدیګر نه پس به دا ټول طالبان را روان وو، چا به یو کتاب وي، چا به بل، اړو پغوی نه ساتله. نورالانوار او اصول الشاچي او چا حسامي چې په دې مدرسو کې به کوم کتابونه نه شو ویلې کېدې، خلک به راتلل هغه کتابونه به یې د هغه نه وي، دا به یې نه وي چې یاره نورالانوار خو هغه طالب وي نو ته هغه سره ځان ملګري که که نه. یو نورالانوار ما به یو ځای ته شروع کړو، بل به ته بل ځای شروع کړو، بل به ته بل ځای شروع کړو. د دین دا خدمت یې ټول عمر کړی. یقین په خدای وکړه، ما ته خو هغه وخت یاد نه لري، خو ما اورېدلي دي د خپل والد صاحب نه او د مشرانو نه چې دی مخامخ د بادرخیلو جومات کې، په دغه جومات کې چې سار به مونځ کو شوې ته به یې ډډه والې وه، نو د سار د مانځه پورې به یې 3-4 کتابونه درس کړي وو. داسې شوق و، د مانځه پورې به یې طالبانو ته سبقونه ویلي وو. یاره وایي دا یو عادت یو چې د سار د مانځه نه پس تر اشراقه پورې به په خپل ځای ناست و، که چا به له مصلي له کتاب راوړه ښه به یعنې خپلې تسبیح به یې اړولې. اشراق نه پس به بیا شروع شو تر غرمې پورې، ماسپښین به یې لږ خوب کو، او د هغې نه پس تر ماسخوتنه پورې په دې جومات کې ناست و، درسونه به یې کول، قرآن به یې خلکو ته خو بلا شاګردان دي اوس هم د قرآن شریف. نو پخوا به خلک په قرآن شریفونه راواغېشتل، ډډه به یې وواله، سبق به یې وي. مازدیګر نه پس به بیا قرآن شریف راواغېشت، ډډه به یې وواله، سبق به یې وي. اوس څه شی دی؟ اوس موبایل دی صاحبه، هر چا سره موبایل، چا سره غټې موبایلې دي، او بشیر جان سره خو غټ نشته، خو وړې ورسره خدای چې 3 دي که 4 دي، څو دي؟ 3 دي که نه؟ د خدای نیکبخته وی 3 دي، نو مې ښځې خو 4 جایز دي، نو یو پکې بل هم پیدا که که نه. 3 موبایلې دي ورسره ده سره. هلکه ته په 3 موبایلو څه کې؟ 3 موبایلې ورسره دي. ما ورته وویل چې نعت ووایه، خلک نشته، نو ما یې په ړندو سترګو نن تا ته پته لګي چې پیسې پکې نشته، نو تا ته خلک نه دی خو وایي بې پیسو نه پلار ته هم نه وی، خدای مخامخ ناست دی، خو سوچه خبره کوي، دی خو مې په دې وخت چې پاکه خبره کوي، خو صفا خبره کوي. ما ورته لکه ناته وایي بې پیسو تا ته هم نه ویم، نو مې د خدای نیکبخته نعت وایي چې پلار می که نه او پیسه پکې نه چې یو نعت پته ونه ویم. کې خدا دشته نو تاسو ولا وروره معذور سړی دی، غریب سړی دی، نو څه خو ولا ورکوی که نه، داسې خو هم نه پکار که نه. بشیر جان ښه سړی دی، زما په سخت وخت پته راته لګي د رسول الله مبارک په دې نعتونو مې خوښ. خدای پاک ولې ښکلی اواز ورکړی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په غشته اواز باندې صفتونه کوي. او نور دا شی خو پکې شته دی، دې ښځې پسې ړوند دی، دا په 2 سترګو ړوند چې دی دا ښځې پسې ړوند شوی دی، پوه شوې پې. او دغه خو دا عادت دی له پخوا نه چې دی په ممبر کینی او نعتونه شروع کړي او څوک له څه شی نه ورکړي. وروره زه غوسه هلکه بچیر جانه ما ته غوسه نه شي، نو دی د هغه ځای نه اواز وکړي مقبره کې لګیا یم، نو مقبره کې لګیا یم، او کله وی سودم تشین دی نو، او کله وی مقبره کې لګیا یم، او کله وی جامدین یا درک د کې نه لګي، او داسې پیژني. یقین په خدای وکړه دا بل تریم سوات ته، نو سوات کې راته چې بشیر جان راغی تېره جمعه دی نو وی دلته نعتخواني کوله، نو خلکو له جیب کې پیسې اچولې، هلکه بچیر جانه موږ ته کار نشي کولی، او نه غوسه ناک هم دی که نه، په سړي ور ټوپ کوي، غم پکې دام دی. نو چې ما ته خلکو جیب کې پیسې اچولې، جیب کې لاس وی ما ته چې دا خو ټول ماشومان دي، لسګون را روان دي، یعنې په ګوتو ورته پته ولګېده دا خو ټول ماشومان دي، لسګون ټول را روان دي.
بهر کیف نات په پیسو دی نه وای زه ورته وایم په پیسو د الله د رضا دپاره د پیغمبر صفت کوه تقریر هم په پیسو کول نه دي پکار یو سړی تقریر کوي یو دی په هغې د خلکو نه پیسې اخلي دا هم ښه خبره نه ده د الله د رضا دپاره نعت هم ویل پکار دي د الله د رضا دپاره بیان او تقریر هم پکار دی لیکن خلکو له هم پکار دي که نه بشیر جان خو معذوره دی که نه د بوریزو یې څه خو بویه که نه نو فاید احمد وایي چې دله نو خلک نو چې خلک نو د یاس خیراتي نعتونه نه وي په قلار کې اوس به راته وروسته یو نعت ووایي که خیر انشاءالله یو را سره ډرایوري او یو موټري نه هغه موټر او ډرایور دونه شی نه راکاږي لکه څومره چې ته راکاږي دا ټول تا ته نه رسي زه خیر یو نعت به راته وروسته ووایي انشاءالله العظیم او دې وخت کې خلک ډېر دی لکه بشیر جانه کار به دې کېږي که خیري ښه نن موټر نشته تا راوستې نه لکه ته پکې ذمه دغه ځان دې پکې شریک کړم بهر کیف زمارونو خبره مې دې پورې کوله چې نن سبا موبایل و دا خو پکې خوشطبي وکړله زما دا خوشطبۍ پورې دغه مه کوې داسې خولې نه مې ووتې چې نن سبا خلکو ټولو موبایلو په جیبونو په لاسونو کې اغېښتې دي او د قرآن نه خلک ایستی دي الحمدلله په دې وخت کې زمونږ د علماو نه خدای پاک کار اخلي زه خو قسم په خدای ډېر خوشحاله یم زمونږ په کلي کې خو د خدای فضل دی ډېرې مدرسې دي د الله فضل دی او په هر جومات کې د قرآن شریف مدرسه را الحمدلله او دلته کې خو زمونږ دا مدرسه را اوس قاري صاحب دې پکې هغه کوي او اکال له انشاءالله که ماشومان زیات شو 2 قاریان به یې که خیر او چې نور هم زیات شو 3 به یې که خیر انشاءالله العزیز تاسو ته هم ویم چې خپل بچي راولېږئ دلته کې ما تپوس وکړه کال له به که خیر یې پکې د حفظ هم ډېر کسان به یې انشاءالله العزیز ځکه د چا 12 سپارې د چا زیاتې یادې کړي دي الحمدلله نو زما وروڼو ټول چې څومره یې چې د الله سره مینه وي الله سره نو د الله د قرآن سره به مو مینه کوي انشاءالله العزیز چې د چا د پیغمبر سره مینه وي نو چې کم قرآن زموږ په ښکلي مبارک پیغمبر نازل دی نو هغه سره به خامخا مینه کوي نو قرآن شریف تلاوت به ټول کوئ وعده به را سره کوئ که خیر انشاءالله العزیز ټول کوئ او که چا له په ناظره نه ورځي نو قل هو الله احد صورت خو ټولو ته یاد دی که نه دا وایه که رسول الله مبارک فرمایي چې 3 ځله چا ولوسته الله به د قرآن شریف د پوره ختم ثواب ورکړي او چې 10 ځله چا ولوسته جنت کې به وله خدای محل ورکړي دا وایه ښه او یو بچی یو نوسې دا به انشاءالله قرآن ته او علم ته ورکوي که خیر انشاءالله یو بچی وقف کې د خدای قرآن ته او علم ته او دا سوچ او فکر مه کوئ چې ډوډۍ به وله څوک ورکوي زما د په خدای قسمې ډوډۍ د خدای په لاس کې ده چې کافر له مشرک له هندو له سیک له او د دنیا د کافرانو له خدای خپلو دشمنانو له روزي ورکوي نو چې د خدای قرآن ته ناست هغه له به روزي نه ورکوي دا څو خبرې مې نن د قرآن شریف د دې ختمونو په سلسله کې ستاسو مخکې عرض کړی او انشاءالله د مانځه نه پس به تاسو ټول ناست یې ځای به نه که خیري دا ماشومان دي دې ته به دستاربندي کوو او ستاسو په مخ کې او د دستاربندۍ نه پس یا د دستاربندۍ نه مخکې به بشیر جان خالص د خدای د رضا دپاره یو نعت ووایي او ته د خدای د رضا دپاره ووایي او خلک به د خدای د رضا دپاره څه درکړي که نه مړه نو دی به د خالص د خدای د رضا دپاره یو نعت ووایي که خیر انشاءالله العزیز او د ماشومانو ته دستاربندي به وکړو او د قرآن شریف د ختم دعا خدای قبلی مختصر به ښه مانځه نه پس زیات نه زیات یو 10 منټه به پې ولګي زیات نه نو بیا به انشاءالله العزیز د ماشومانو دستاربندي به وشي او دعا به وکړو او په جمع به تاسو رخصت شي انشاءالله العزیز بس دی الله دعا وکړئ خدای پاکه په موږ خپل فضل و کرم وکړي در باندې رحم وکړي الله زموږ دا مدرسه چې دلته روانه ده د قرآن شریف الله ته کامیاب کړي کم قاري صاحب چې د قرآن شریف خدمت کې قاري صاحب څه نوم دی لکه سوراب صاحب قاري سوراب صاحب ډېر ښه خدمت کوي الله دې ولې په ژوند کې په عمر کې برکت پیدا کړي او کوم ماشومانو چې قرآن شریفونه ختم کړل الله دې د دې مور پلار د دې په خوشحاله کړي او زموږ د جومات سره مدرسې سره چې چا څه قسم امداد کړی دی الله د هغې اجر په دواړه جهان ورکړي خدای چې څوک بیماران دي روغ صحتونه او شفا ورکړي که څوک قرضداران الله قرضونه اخلاص کړي زموږ یو ملګری دی او د هغې یو رشته دار وفات شوی دی
دعا وتو کې چې الله تعالی مغفر په پیښور کې دی ضیاءالدین صاحب دی رشتہ دار دی چې الله مغفرت نصیب کړي الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي وارثان له خدای صبر ورکړي چې چا په رشته کې مړ شوی دی خدای دې وبخي او چې څوک هم بیماران دي الله ټول له روغ صحتونه ورکړي او موږ الله د دواړو جهانو د فتنو او د آفتونو نه امن او امان کړي استاد بشیر جان سم دا دوه څلور خبرې وکړې دته هم دعا کوي چې خدای پاک ولا روغ صحت ورکړي الله عافیت ورکړي او الله خوشحاله کړي برحمتک یا ارحم الراحمین د اجي قاضي اسلام صاحب زموږ دوست هغه تم دعا کوي څوک بیمار دي چې الله ولا روغ صحت ورکړي الله ولا شفا ورکړي برحمتک دا زما ترور دی بیماره د عمره کې وته هارت اٹیک شوی دی او دا بالکل یو زنانه ده او هغې ته عمره کې هارت اٹیک شوی دی او په مکه شریفه کې د 15 ورځو شوي غریب هلته بېهوشه ده دعا کوي چې الله ولا روغ صحت ورکړي او الله شفا ورکړي او په خیر یې خدای واپس راورسولي د دې کور کې څه مسایل مشکلات دي الله دې په خیر بدل کړي